هغه نه وروستو د کوفې نه خطونه راځي. اول ته په کوفه کې د پیغمبر علیه السلام صحابي دی نعمان ابن بشیر، دا د امیر معاویه رضی الله عنه د دور نه گورنرو چې امیر معاویه موجودو. نعمان ابن بشیر د کوفې گورنرو، دا صحابي رسول دی نعمان. او کوفې نه خطونه راځي، امام حسین مبارک التراشاو دلته چې دی عبید الله ابن زیاد دی او شمر دی او داسې نور کسان دی او یزید دی او مونږ د هغې مخالفت کوو، مونږ هغه پسې نه ودرګو، هغه مونږ خپل ځان دپاره امام نه جوړو وغیره وغیره. ډېر خطوط لاړه. په آخر کې مختصر دا امام حسین مبارک د کوفې په طرف باندې سفر روان کړ او دا 61 هجری ده. د مبارک چې کوم خطوط یې وکاته، په هغه خطوط کې د کوفې د خلکو د عراق وفا، مینا، محبت، اتفاق، اتحاد، دغه ټولې خبرې یې وکتې. د مبارک په دې باندې مجبور شو چې لاړ چې زه به دغې خلکو په معیت کې د باطل مقابله کومه. په دې نیت باندې امام حسین مبارک ووته او چې کله راغی کوفې ته راورسېده نو دا یاد لره امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه اغم د عراق او د کوفې دی. دغسې نران خلک هم پکې شته لږه امام صاحب. نن سبا دا کوم چې غیر مقلدین خلک دي هغوی یو مقوله جوړه کړې ده، یو کهاوت وی چې کوفی لا یوفی. دوی دا وی کوفی لا یوفی، وی چې کوفې خلکو کې وفا نشته. کوفی لا یوفی، کوفې خلکو هیڅ کله وفا نه کړې. کوفې خلکو امام حسین مبارک سره غداری کړه، مخ یې ورته ورواڼړه او شا یې ورته ورواړوله چې کله ورسېده څه چې په خطونو کې وو هغوی د دوی په نیتونو کې نه وو، مخالفت یې وکړه. نو به بې وفایي دغې خلکو کړې امام حسین مبارک سره. او دا لفظ دوی امام صاحب دپاره هغې ته اشاره کړه چې کوفی لا یوفی، کوفیانو کې وفا نشته. دا یاد لره دغو خلکو د زوایمه چې کومه وفا په امام اعظم ابو حنیفه کې حسنین کریمین او د حسنین کریمین پلار مبارک علی شیر خدا او د هغې نیکه مبارک رسول الله مبارک سره کومه وفا وه، د دوی په غونډ نسل کې هغه وفا رسول الله مبارک سره نشته دی. امام صاحب دپاره دا لفظ نه استعمالیږي، هم د کوفې و. دا د امام حسین مبارک چې کله کوفې ته راورسېده غداري ورسره وشوه او دی مبارک دا څومره کسانو 72 کسانو قول صحیح دی. او دا یاد لره 72 کسانو کې یا 19 کسان یا 21 کسان، 21 21 یا 19 کسان دا اهل بیت دي. باقی چې دا څومره دي 49 دي یا 51 کسان دي دا ټول د صحابه کرامو اولاد دي، د عامو صحابو اولاد دي. نن زه دغې خلکو ته یو خبره کومه چې کله ذکر د کربلا کیږي دا خبره واورئ، دا حق خبر زده کړئ، ځان سره نوٹ کړئ. نن چې ذکر د کربلا کیږي، کربلا ذکر د امام حسین علیه السلام کیږي، امام حسین مبارک سره د دغه صاحبانو ذکر کیږي. یو 50 کسان دي یا یو کم 50 کسان دي، په 72 کسانو کې دا د صحابو بچیان دي، د عامو صحابو اولاد دي. نن شیعگان روافظ چې کله ذکر د کربلا کا 19 یا 21 اهل بیت سره د دغه صحابه او بچیانو ذکر کا، د هغوی محاسن بیانوي، د هغوی کمالات بیانوي. او دلیل څه پیش کوي؟ دلیل دا پیش کوي چې امام حسین مبارک سره یا وفا کړې ده، امام حسین سره یا وفا کړې ده. ځکه دا نن د هغوی موږ نن محاسن بیانو، دوی د 21 کسانو محاسن نه بیانوي، روافظ د 72 کسانو محاسن بیانوي. کوم چې د صحابه او اولاد دی د هغې محاسن بیانوي. او وجه څه بیانوي؟ چې امام حسین مبارک سره وفا کړې ده. دغې خلکو ته زه وایمه چې د هغې خلکو تاسو بیا ولې کفر ثابتوئ، ولې نعوذ بالله ورته مرتد وایئ، ولې ابو بکر عمر ته نعوذ بالله من ذلک دین نه خارج وایئ. نن خو د هغوی بچي امام حسین مبارک سره وفا د وجې نه تاسو ته ښه ښکاري، خو د دوی پلارانو امام حسین مبارک نیکه مبارک سره وفا کړې ده. چا چې د امام حسین مبارک نیکه مبارک سره وفا کړې ده چې هغه صحابه کرام دي، عمر فاروق دی، ابو بکر صدیق دی، عثمان ابن عفان دی،
دوی خو د امام حسین نیکه مبارک سره وفا کړې ده. هغوی نعوذ بالله کفر بیانوي، بې ادبی کا، ګستاخی کا. نو زه وایم چې امام حسین مبارک سره د صحابه او اولاد وفاداری کړي. نن تاسو د هغې محاسن بیانوئ. تکړه شئ د هغو خلکو محاسن بیان کړئ چې د امام حسین مبارک نیکه مبارک سره یې وفا کړې ده، چې هغه ابوبکر صدیق دی، هغه عمر فاروق دی، هغه عثمان ابن عفان دی، هغه ټول صحابه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام